السلام علیکم زه ساخي زمان انصاف نیو ناتو په خدمت حاضر یو زه په مقابل د سکول اف نالج شباد مدخل ش موجود یو چې نن د ایوارډ سرمونی پروګرام دا آر سی چې ډایرکټر سره ملاو کو او پروګرام انجوای کو السلام علیکم وعلیکم السلام د سکول چې تاسو کول وکړه دا سمره وخت شو جی تقریبا دا مو سٹارټ وګستا 15 اپریل نه تقریبا اباوت 6-7 منث یو شو سر جی چې لکه شپږ پنځه میاشتې شلې ته کاوه میاشتې شلې ته دا وی چې منه دا سکول مو اصله دا با دمره لکه د سکول چې مو کیم تعداد ولید دا سو وجادو او دا خو بیسیکلی چې مو سکول د شي اوپن ک دغه بیسیکلی د مو مقصد چې کیمو مقصد دا او چې کوالټي ایجوکیشن د شي سپریډ کړي لکه ډېر ایجوکیشن انسټیټیوشن روشي خو هغه سیمپل کوالټي ایجوکیشن سپریډ کړي د شي مش کوالټي ایجوکیشن سپریډ کړي او ډېر په کم لیول باندې لایک مو سره پرایمري لیول دا نو په موږ مو ټول ایکسپرت ټیچرز نیولې دي دغه ز ډیلی بیسس باندې ټریننګ سیشنز یا کوم مختلف ټرینرز وترواله واجه دا غو چې مشته دغه شي کوالټي ایجوکیشن ورکو دغه د واجه مو سره کافی سټرینث راغی سر چې دا کیمه تو وال ټاکینګ د کړه دا کیمه پردې جوړ کړی دي په دا باندې دا سی وا فکرالي کړی دو سکول جو بدل زندگی دغه سر جی څه مطلب دا بیسیکلی دا خو سالر شای نه دی چې زه تاسو ته ایکسپلین کول غواړم په دام د مو ډیر کافی مهنت وکړو چې یو داسې سلوګن روبو سو چې هغه د مو سکول ریپرزینټ کوي هغه شی بیسیکلی دا سلوګن مو ورکو سکول جو بدل زندگی لکه میشتو ستپات دو چې میشتو سے کیما چاریا کوي ا دې میشتو سے د سوچ نه پروډوس کیږي چې کله میش سوچ پازیټیو کوي نو ار شای و پازیټیو سی چې کله میش سوچ نیگیټیو کوي ار شای و نیگیټیو سی نو ټول نه پهلا چار چې کیما دو ادا دو چې میرا خپل سوچی نه چینج کو چې میرا سوچ پازیټیو طرف ته لوټ شي یعنی پازیټیو ایجوکیشن طرف ته لوټ شي نو دا سوچ و د میرا حالات چینج کو چې کله میرا حالات پازیټیو سایډ ته لوټ شي نو حالات اتوماتیکلی میش حالات چینج کوي چې حالات چینج شي نو اتوماتیکلی میرا معاشره چینج شلا ځکه د مونوم ورکړه چې سکول جو بدل زندگی چې زه خپل معاشره چینج کوم او دی پازیټیو ایجوکیشن طرف ته پروموټ کوم ځکه مو دا سلوګن ورکړه دا سر جی ماشاءالله تعداد خود زیات تا خود سکول داسې مرسا ایکچولی جی دا همو افیلیشن د ایټرا سره غوسته یعنی میډل چوتوي او سټانډرډ برقرار کول سوتلې د پورا مو سٹارټ 2 اگست امه د 15 رس یعنی 5 رس اگست دا نو مو سره کرنٹلی 5 رس وډ کی انرول دي سټوډنټس سر مو کتل چې په دا کلاسې شه ال ای ډی لاګي دي مالټي میډیا سیټ اپ شو دا او مش خو په داسې نرس کول شه داسې نه دي چې کیم سیټ اپ تو کړه دا د 15 د پورا کیمو مالټي میډیا سیټ اپ چدا د بچونو د پردا سر جی څه مطلب لري وو کیم بچی ته پیدا کی باندې پښه ایکچولی دا شای سیټ اپ مش پېښور اسلام آباد شه ډیر زیات کړي مختلف سکول شه نو دغه بیسیکلی فائدہ دا غو چې ایکچولی چې میرا بچونه ته یو کنسپچوال لرنینګ ورکی لکه راټا کنسپټ از سمثینګ ایلس چې هغه شای میرا بالکل سکیپ کو هغه شای میرا بالکل ختم کو نو دغه د پورا یو شای مش دی ته په بورډ باندې ولیکي وسره هغه شای دی ته ریوایز شي په سکرین باندې روشي او سره هغه په بوک شاوي نو یو شای چې بچون په سترګې باندې هارد کاپی شاو ویني په آی ویژن باندې او ویني نو دغه د واجب د دې کنسپټ چې کیم دا کلیر شي نو ځکه مو د دې مختلف کلاسز شه ال ای ډی سیټ اپ او ملټي میډیا سیټ اپ کړه سر جی چې دا کیم سیټ اپ تو کړه دا مثال دا خو په بازار شا کې دای شو په سیټي مین سیټي شا کې دای شو خو ته یو په کلی شه جوړ کړه دا سکول دا سر جی واجب ایکچولی چې دا سیمرا سیټ اپ د شمو کړه دا بالکل تو خبر اکچولی خبره دو ډیر بهترین سیټ اپ میکړه او دا په بازار شا کې دای شو ایون ډیر زې شه کې دای شو خو د کلی شه د شه اسټابلیش کول بیسیکلی مو دا مقصد چې مش په کلی شه ډیر د غریبون حال دي یتیمون دي چا کوالټي ایجوکیشن حاصلول کوشش کوي او دی هغه واس او توفیق نه لري
نو دغه د پوره د مو سیټ اپ داسې کوو چې داسې کا غریب سړی بختور سړی د ټول په یو ځای نوست وي او کوالټي ایجوکیشن حاصلای ډیفرنٹ مواقع ورکوم د سکالرشپ کې مو سکول شه په بهانه مند یو قسم تعلیم د واغه کوالټي ایجوکیشن دغه شه ز سپریډ کول کوشش کوم نو ځکه مو په کلی شه سیټ اپ تو چې د کیم سکالرشپ یاد کو چې راکیم تو وړ کې تا ورکاوه دا په کیم پیس باندې د سکالرشپ ورکاوه ایکچولی مو سره 3 ټایپس اف سکالرشپس دي چې پاغه شه نمبر فرست چې کیم دا آرفنز دي مطلب چې سیمرا یتیمون دي هغه د فری اف کاست ایجوکیشن ورکاوند دغه شه سیکنډ چې کیم دی مو سره سیبلینګز وی برادر سیسټر کنسیشن چې کیم دا دغه سکالرشپ تا او تھرد چې کیم دا ټیلنٹ سکالرشپ تا چې کیم وړ کی وی چې هغه شه ټیلنٹ وی انر ټیلنٹ وی هغه ټیلنٹ اوجاګر کول دي پورو دی اپریشیټ کول دي پورا زبیا سکالرشپ ورکاو ډیره شکریہ داو انجینیر شعیب خان د سکول اف نالج ډایرکټر دا تو څه خبره ورودلې اوس راغړېدلې خو امید دا کچېر دا سکول په دغه رفتار سره روان وي ماشاءالله دا سکول و نه رامخ شي و نه رامخ شي او ترقی وکړي زه سخی زمان انصاف نیوز کیمرامین نوی سره اجازه غواړم چې خدای پامه